د زړه د کومې نه سلام دی او زه ډېر زیاته خوشحالي محسوسوم چې په ډېر لږ وخت کې چې کوم دی دومره د اتحاد او د اتفاق بادشاه صاحب بلکې سعد والي صاحب دا ځای موږ له راکړی و تر اوسه پورې په هغې کې چې کوم دی څه خبر نه و په هغې کې چې کوم دی سر مړي بدلل ژوندي پکې نه و نن په هغې کې چې کوم دی خواوشا چې کوم دی کورونه جوړ شو او په دې سلسله کې چې کوم دی روشن صاحب چې روشن یو شعر دی چې مر رانه هېر کړی د اولاد او د دنیا ملګرو او کور ته کې مې لار د مخبرۍ په منځ کې تلې ده او زه وایم دا ځمکه زما او ځمکه وایي ته زما او دا مقابله ترې زما پلار دې کړې ده او بله پکې دا ده چې هر زنده هر زنده چې د مرده په خبر پرېږدي دومره بس ته نصیحت پرې دنیا نورو ته نصیحت نه دی پکار وروڼو دا چې کوم دی زموږ د اتحاد او اتحاد به دا انشاءالله د همیشه د دغه وخته پورې تر څو پورې چې کوم دی دا به سره زموږ حل شوي دی موږ ته صفا شوي دی او انشاءالله د اتفاق به والسلام د سعودي شریف کې تاسو چې دا کومه جلسه وکړه دا څه په حواله وه دې په حواله معلومات راکړئ بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د سید سره تعلق ساتم زما جاوید الرحمن نوم دی او د پاکستان پیپل پارټۍ کارکونو مې وه نن چې زموږ په سیدو کې دا کومه جلسه وه دا د مخبرۍ په سلسله کې زموږ د سید شریف د مخبرۍ د قبضه مافیا او جدید څوک چې قبضې مفضې کوي د ډېرو کلونو شلو پنځه کالو دېرشو کالو نه دا خبره روانه ده په دې کې به مخکې نورو مشرانو منډې ځلې وهلې دا هغه ټول مړه دي په خاوره کې پراته دا اوس نور د سیدو خلک دی هغو بجري نوسري زامن دي هغو رایق شوي دي او د خپلې مخبرۍ قبضه مافیا نه د خلاصي کوشش کوي بل دا د سیدو مخبره ده دې ته د لرې ځایونو نه خلک مړي راوړي او دلته کې ښخوي دا په دې کې صرف د سیدو خلکو شرکت کړی و په دې غونډه کې په دې کې د سیدو خلک هم وو په دې کې د فیض آباد خلک هم وو په دې کې د کالج کالونې افسر آباد خلک هم وو او دا زموږ حدود چې دي دا د سیټي میل نه په دې خوا او د کراچۍ ګراونډ د پینګورې شیر د سر نه په دې خوا دا د سیدو حدود دي دا ټول هغه خلک راغلي وو څومره کاله وشو چې لکه د دې باندې قبضه مافیا راغلې زما خو چې څونه خیال دی چې زما په حساب کتاب خو 13 کاله کېږي چې دا د نازیه راواخلې دا اوسه پورې حل نه شو دا اوسه پورې حل نه شو په دې کې چېرته ضلعي انتظامیه دو پکې څه کاروایي نه ده کړې یاره په دې کې ضلعي انتظامیې مداخلت کړې وه یا ایم پي ایز یا ایم این ایز دا مسله به د اوسه پورې سر ته رسېدلې دا نوم تاسو وکتل په هغه پروګرام کې نه ایم پي ای راغی نه پکې ایم این ای راغی نه پکې داسې څه نور سره چې خاص هغه راغی خو دغه ضلعي انتظامیه وه اې سي صاحب وو دا خلک راغلي وو دغه پروګرام یې اټینډ نه دا خلک چې دي لکه دا مخکې چې کوم تحریک چلېدو دا په هغه تحریک کې وو دا خلک دا جدا تحریک دا جي هماغه تحریک دی جي دا هماغه خلک دي خو د دې هغه مشران چې کوم وو اصیل ما مازل دا ډېر مشران ډېر نومونه دي هغو په دې کې ډېر جدوجہد کړی و جي او دا باچا صاحب چې دی نو دا هغه خپلې روضې نه واله او دا اوس پکې راټاون نه شوی دی د جیل د ګندې پورې دا هغه مخبري ته وخت کړی او لکه دا حل نه شوه دا مثلا تاسو نو بیا څه لایې په دې باندې خو هغه مقررینو په سټیج باندې به تاسو اورېدلي وایي چې که دا مسله په صحیح طریقه باندې حل نه شو نو بیا به موږ یو اعلان کوو او د کور نه به بچی او سړی راوځي او دا مخبره به موږ په زور باندې په دغه ورځ باندې قبضه کوو که هر نمونه مخه باندې پېښېږي ضلعي انتظامیې ته څه مطالبه کېده زه خو ضلعي انتظامیې ته دا مطالبه کوم چې دا خبره افوا متفهیم سره حل شي چې په دې کې دواړه طرف ته نقصان ونه شي مرګ ژوبلې پکې ونه شي نور څه غټ نقصان ته جوړ نه شي نو ډېره به ښه